السلام علیکم سنو پښتونخوا سره سنو اف ام 96 ضلع کوم نه شاهد حسین یم قدرمنو کتونکو موجود یو دلته د تاجر ورولې څخه بیګا کوم کنوی باندې حمله شوې ده د شرقخو د لاسه یا الته کوم خلک دي یا خوارج دي د دوی زیاده تر دینه وړاندې هم د کنوی باندې اټیکونه شوي حمله شوي خو بیګا هم هغه شرقخو په لوور کور موچات مندوري او چرخیل او دغه سیمو کې د پړچینار ته راتلونکي تقریبا شپېتو یا شپېتو نه زیاتو ګاډو باندې حمله وشوه چې پکې د تاج ورولۍ د مختلف د خوراک څښاک او د دوايانې او میډیسن چې کوم دي هغه څیزونه وکې هم او د هغوی نقصان وشولو او ځینې ګاډې چې کوم لوټ مار هم وشو او د کې ځینو ته اور هم لګولی شوی دی موجود دلته د تاج ورولۍ سره هغوی نه به تپوس کوو چې د هغوی راتلونکي ورځو کې د هغوی کوم ګامونه وچتوي د هغوی لاه عمل څه دی دې حوالې سره موږ تاجر ورولۍ موجوده دی هغوی نه تپوس کوو تاسو دغه موږ ته ووایو چې د کوم بیګا حمله وشوله په تاسو ګاډو باندې هغه کې مختلف څیزونه وسوځېدل لوټ مار وشولو د تاسو راتلونکي لاه عمل چې دی کوم ګامونه به اوچتوئ او دې نه علاوه د کوم نقصان څومره شوی دی او مطالبات مو څه دي اول مو مطالبات دا دي د کومو علاقې کې بګن دی چرخیل دی اوچات دی څه دا دریمه کنویي وه چې موږ کنویي وویله موږ حکومت نه پر زور مطالبه کوو چې دغې علاقې د اپریشن وشي مکمله کوم خوارج دي ټي ټي پي دي یا مقامي لوګو سره دي دوی د صفایا وشي دویمه خبره دا هغه دی موږ مطالبه دی چې څومره دکاندارانو نقصان شوی دی یا دینه مخکې کنویه کې یا د اوس کنویه کې په کار دی دا د حکومت فورا دوی ته ازاله وکړي ویلې چې دا ډېر غریب هغه دی مو دکانداران ډېر متاثر شول 2007 کې هم متاثر شي موږ ته چې نقصان رانه کړلو دا یې موږ دویمه کنویي وویله خلکو ته یې نقصان ورکړو په کروړو روپیو دینه مخکې کنویي چې کومه والي وه هغه کې موږ تقریبا 80 کروړ روپۍ موږ نقصان شوی و اوسه پورې حکومت موږ ته عمل دی چې په هغې نه جمع کړې لکه اوسه پورې حکومت موږ ته غوږ نه چوي دا پرون ګوړي خو زیات و تقریبا 68 ګوړي وو دکې 42 ګوړي مطلب چې دا لوټ شول څه ګوړي ورکې واسول او دا سترې ټیلې وي او دا هغه نه زیات نقصان وشولو نو مو حکومت نه دا مطالبه دی چې دا کوم نقصان وشولو اول خو زه ذاتي خپل دلته وښیم تېر شوي کنویه کې مو تقریبا څه کم 52 لاک روپۍ نقصان شوی و دا اوس د بیګا کنویه کې مطلب چې شرکات لږ بګ مو 1 کروړ نه پورته نقصان شوی دی نو زه نور واس نه لرم چې زه مخته مطلب کاروبار وکړم نه داسې ما هر سړي ورکړي چې 50 لاک 80 لاک روپۍ هغه دا سرمایه اوس دا سرمایه ختم شو هغه روزګار په څه شي وکړي مو بس دا دوې مطالبې دا پر زور کوو حکومت نه چې اول د مو ته روډ د حکومت ریاست ذمهداري دی دا په کور دی سیب کړي مو ته د کلیر کړي مو کنویه سیسټم نه منو زه دا ټولو ډیلرانو د دکاندارانو دا فیصله وکړله چې موږ به ګوړي کنویه سیسټم څخه ګوړي نه راډه کوو کنویه سیسټم یې موږ ګوړي بالکل کاروبار ته تیار دی موږ کاروبار ته کوو بالکل تاسو د تاجر ورولۍ کوم دغه ستونزې کومې مسلې دي هغه تاسو واورېدلې د دوی دغه مطالبه دی چې د ټل پړچینار روډ د محفوظ کړی شي چې دلته کوم د تقریبا 4 میاشتو نه زیات دغه د پړچینار او دې سره تړلي خلکو ځپلي خلک دي دوی ته زندګۍ اسانه کړی شي او روډ د محفوظ کړی شي سنو پښتونخوا نه شاهد حسین د اجازت غواړي د لوی الله په امان